حدیث مبارک تاسو ګورئ مشکات کې موجود دی په اول جلد کې او مشکات شریف حواله ورکړي په مسلم باندې دا کوم چیرته وایم ډیر خوندور حدیث دی نبی علیہ السلام ما وتا امت ته چې ما لپاره سوال کړي ما لپاره دعا کړي حالانکه نبی علیہ السلام په مخلوقاتو کې رب لا یزال دومره څور کړي دي چې ما وتا پیغمبر علیہ السلام ته محتاج یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک الله جل جلاله د چا محتاج نه دی ګرځولای د چا محتاج نه دی پیدا کړی عبد الله ابن عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہ دا واوري ډیر خسته حدیث دی هغه روایت ته مسلم شریف مشکات دواړو کې شته او دا کوم چې باب دی باب الاذان کې په مشکات کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت عبد الله ابن عمر ابن عاص فرمائی نبی علیہ السلام فرمائل اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول نبی علیہ السلام سو فرمائل اے زما امتیانو چې کله تاسو اذان کوونکې واوري چې اذان کا تاسو اومغه کلمات ور سره وایي چې کوم کلمات مؤذن وایي هغه چې الله اکبر وایي تاسو ور سره وایي الله اکبر اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول او بیا څه فرمایي چې کله اختتام ته ورسی اذان ختم شي ثم صلوا علی نبی علیہ السلام فرمایي بیا درود پاک وایي په ما باندې بیا درود پاک وایي په ما باندې او دا غینه پس نبی علیہ السلام عبد الله ابن عمر ابن عاص فرمایي چې ثم صلى الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه ولا تبتغي الا لعبد وارجو ان اكون هو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فمن سالني الوسيله حلت عليه الشفاعه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا څو فرمایل صلى الله لي الوسيله بیا چې کله درود وای غنا دا ټول امتیان مال پر الله سوچت کړي رب لا یزال نما د پر دعا غواړي چې په قیامت کې یو مرتبه د یو مقام د وسیله چې خدای دا وسیله مقام پیغمبر علیہ السلام لور کړی نبی علیہ السلام موت ته ثم صلی الله علیه بیا تاسو سوال وکړئ ما لپاره دعا وکړئ ما لپاره الوسیله یا رسول الله مبارک دا وسیله څه شی دی فانها منزله فی الجنه پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا یو مقام دی په جنت کې او بیا څه فرمایي وما تبتغي لاحد وما تبتغي الا لعبد نبی علیہ السلام فرمایي دا مقام به د هیڅ چام نه مگر یو بنده به یو بنده د هیڅ چا بم نه دا مقام د چا به یو بنده دی چې د هغه به یا رسول الله یو بنده مراتوخي هغه څوک دی نبی علیہ السلام فرمایي وارجو ان اكون هو زه امید لرم چې دغه یو بنده رسول الله فرمایي زه یم دا بزیم او بیا غنه پس فرمای فمن سأل لي الوسيله حلت عليه الشفاعه چا اذان نه پس رسول الله فرمای زما د پاره دعا وغوښته او زما د پاره رب لا یزال نه سوال وکړه د وسیله هغه انسان د پاره په آخرت کې زما شفاعت واجب دی پیغمبر علیہ السلام څه فرمای نبی علیہ السلام ما د پاره دعا کوي عمر فاروق ته څه فرمایي خپل رور په دعا کې هر نه کړي عمر فاروق ته څه فرمایي اویس قرنین خپل ځان د پاره بخنه مغفرت غواړه نه خلکو په ذهنو کې غلطي خبره ما چوي چې خود دعا والے بن جاو خود دعا والے بن جاو دام خسته خبره ده او چې څوک بل چا لاړ شي او هغه نه دعا غواړي دا د پیغمبر علیہ السلام سنت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په دې باندې نه پوهیږي چې خود دعا والے بن جاو ولی عمر فاروق ته فرمای خپل رور په دعا کې هر نه کړي ولی عمر فاروق ته فرمای چې ویس قرنی مبارک شکل وګوري ځان د پاره بخنه او مغفرت تر نه وغاړه دعا تر نه وغاړه چې الله ماته بخنه وکا ولی رسول الله موت ته فرمای چې ما استاد لپاره ما د پاره د وسیله دعا کوي الله جل جلاله دا ټول د حدیث دا سه پسنګړو تعداد باندې دا د خبرې دلیل دی چې رب لا یزال یو انسان دا سیوی چې تا اغلا ورشي اغلا سونه دا سلا سنی چې خدای پاک جل جلاله اغا نرد کوي خامخا قبلی نو دی وجنه دا مسله بر توضیح شوی چې بل انسان نه دعا غختل دا د صحابیم سنت دی او دا د حضرت رسول الله مبارکم سنت دی